د صوبې د وطنپال استادانو مشر فضل دیان خان، په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د ضلعي عہدیدار موسی خان صاحب، د حلقې PK56 ارګنایزینګ کمیټې ممبر جاوید حسین خان، قادر خان لالا، انور خان بابو صاحب، او دلته کې راغلي د PK56 او د تنګي تحصیل د مختلف یونین کونسل نه راغلي د پارټۍ مشرانو، عزتمندو، د شوډاګ یونین کونسل خصوصي ملګرو او سره دلته کې راغلي زمونږ منتخب ناظمین صاحبان، د PK59 هم راغلي زمونږ د ارګنایزینګ کمیټې ممبر شمشاد خان او د پارټۍ مشرانو عزتمندو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا صاحب شاه خان چې د پیران ویلیج کونسل ناظم هم دی او دې نه مخکې کونسلر هم پاتې شوی دی او د بلدیاتو کې د تیر د 3-4 بلدیاتو نه دوی حصه اخلي. د دې یو لوی خاندان هم دی او د هغوی د خاندان نن په دې باندې مشکور یم چې زمونږ د ډېر مودې نه دا خواهش شو چې دوی مونږ یو ځای شو او یو وخت کې د دوی مشران هم مونږ سره وو. بیا په 2001 کې چې کله بلدیات وشو او هغه غیر جماعتي بنیادونو منو، نو په هغه وخت کې صاحب شاه خان مونږ سره مرسته کړې وه او زه دوی له ځای ته ورغلی وم او دوی ډېره په مونږ باندې مهرباني هغه وخت کې کړې وه او دا یو ښه خاندان دی. په علاقې کې دوی ډېر تعلق هم دی، خلکو سره منډې تړې وایي، غم ښادي کوي، تاڼه تحصیل کوي. نو په دغې حوالې سره دا نن زمونږ د شوډاګ یونین کونسل ملګرو لپاره او بیا خصوصا د 56 حلقې ملګرو لپاره ډېر د خوشحالۍ او د دغه خبره ده چې دوی مونږ سره بیا یو ځل یو ځای شو او د دوی راتلو سره به زما دا یقین دی چې موضح خان محل چې دی دا به هم نور مضبوط شي او سره یونین کونسل به هم مضبوطیږي او چونکې صاحب شاه خان چې دی ډېر تعلق دی په شب قدر کې هم دوی رشتې شته، نو انشاءالله شب قدر کې به موږ ته فایده رارسي به او دا ټول تنګي تحصیل کې به موږ ته فایده رارسي. نو زه په دې باندې د دوی ډېر زیات مشکور یم. صاحب شاه خان دا تیر کله چې دا اوسنی کوم بلدیات دغه وشو نو په هغې کې چې کله د کنوینر خبر راله نو بغیر څه دغه مونږ ورته درخواست وکړو، هغوی راپاڅېدل چې نه بلکل دا ستاسو حق جوړېږي او مونږ سره یې مرسته کړې وه. په هغې باندې مونږ د دوی ډېر زیات مشکور یو. بیا په هغه وخت کې زمونږ څه ملګرو دوی باندې جرګه کړې وه او دوی یې مشر له راوستي وو. نو هغه وخت کې مشر سره یې دا وعده کړې وه چې انشاءالله زه به پروګرام کوم به او زه به شمولیت کومه. نن هغه وعده هم دوی سرته ورسوله. موږ په دې باندې دوی ډېر زیات مشکور یو او انشاءالله دا تمه لرو چې دوی به د ټولو ملګرو سره یو ځای دغه ځای کې د پارټۍ د مضبوطیا لپاره به نور کار کوي، د علاقې د پسماندګۍ لرې کولو لپاره به کوششونه او هلې ځلې به کوي به او انشاءالله دې سره به پارټي نوره فعال کېږي به. عزتمندو، چونکې دا یو پریس کانفرنس دی او صاحب شاه خان خو خواهش دا و چې جلسه به کوي، خو بیا پکې چونکې روژه لنډه را روانه وه نو فیصله دا وشوه چې نن به پریس کانفرنس وکړو او د اختر پسې سمدست به دوی هلته کې یو ښه پروګرام به کوي به او هغې له به ټول مشترکه یو کوشش دغه به کوو به. په دغې حوالې سره یو څو ایشوز چې کوم دې وخت کې په ملک کې او په صوبې کې زمونږ روان دي، نو هغې حوالې سره زه خبره کول غواړم. دا تیر د 2018 الیکشن نه پس ته چې کوم حالات راغلل او څه تیر شو، څه چې وشو،
زما خیال یو خبره ډېره واضح کړه چې دې ملک کې د جمهوري نظام نه علاوه بل کوم یو نظام کامیابی نشي. د کنټرول ډیموکراسي تجربه وشوه، یو کس د سلیکشن په ذریعه راوستلی شو، خو هغه د وجې نه چونکې هغه عوامو نه الیکټډ نه و، هغه سره هغه شانتې عوامي هغه پذیرایي نه وه او په دغه مسایلو باندې پوه نه و، د هغې د وجې نه ملک په نور په مشکلاتو کې ګیر شو. نن که موږ وګورو، که موږ ته معاشي مشکلات دي، که موږ ته په خارجه پالیسۍ کې مشکلات دي، که نور داسې مشکلات دي، د هغې ټولو جړ چې دی هغه په 2018 کې چې کم یو تجربه شوې وه د هغې په نتیجه کې دا ټول هر څه مخامخ راغلي دي. زما خیال دا یو واضح خبره ده چې دلته کې څو پورې چې صحیح جمهوریت نه نو د ملک مسایل حل کېدی نشي. دویم او سره د پارلمان بالادستي چې ده دا هر صورت کې منل پکار دي او آئین او قانون باندې عملداري چې ده هغه ضروري ده او هره اداره چې ده چې هغه په خپل دار اختیار کې دننه کار کوي نو هله به دا عمل چې دی دا به ترقي به کوي. دې سره چونکې تیر حکومت کې کوم چې د تحریک انصاف حکومت و په هغې کې په صوبایي خودمختارۍ کې ډېر د هغې هغه محرومۍ کې ډېره اضافه وشوه او خاص کر ورکوټي صوبو چې دی هغې کې د محرومو کې اضافه شوې. زمونږ د خپل صوبې کیس په واخلو، زمونږ د مرکز سره د بجلی په مد کې کومې پیسو خبره وه هغه هم هغه شانتې حل نه شوه. نور هم داسې چې کوم زمونږ مسایلو د مرکز سره هغه حل نه شو او د هغې په نتیجه کې زمونږ صوبه هم د مالي بحران شکار شوې ده. نو په دغې حوالې سره زما خیال دی دا هم یو خبره ده او دا لومړنی ځل دی چې دې نه مخکې به دا خبرې ورکوټي صوبو کولې خو چېرته پنجاب نه د اواز نه اوچت شوې. اوس دې ځل د پنجاب نه هم د صوبایي خودمختارۍ اواز هم اوچتېږي او د نوې سوشل کانټریکټ خبره هم کېږي. نو دې نه دا ثابتېږي چې دا خبره اوس هر چا ومنله چې داسې دغه نظام پکار دی، داسې وفاقي نظام پکار دی چې په هغې کې ټولې صوبې ځان سره یو ځای واګېشتلی شي او په فیصله سازۍ کې ټولو له حصه ورکړی شي او په فیصله سازۍ کې شریک کړی شي نو هله ملک به ترقي کوي. بل د وسایلو تقسیم چې دی هغه په صحیح طریقې سره او په صحیح بنیادونو باندې پکار دی نو هله به چې دی ملک ترقي به کوي به. خو دې سره خاص کر دا تیر یو هفته 10 ورځو کې چې څه وشو که ستاسو خیال وي نو دې نه مخکې د تحریک انصاف حکومت چې و نو دوی به ویل چې 2 پاکستان نه یو پاکستان، داسې خبره به یې کوله. نن مونږ دا وایو چې 2 قانونونه نه یو قانون. دا ډېر عجیبه خبره ده چې دا تیر 10 ورځو کې څه وشو چې د یو عام کس لپاره د عدالتونو رویه او د قانون رویه بل شانتي او د یو طاقتور کس لپاره یو کس چې هجوم را جمع کولی شي د هغه لپاره بیا هغه رویه بدله. نو دا خبره مونږ دغه کوو چې دا ډېره د دغه خبره ده چې هغه پارټي چې چا وی چې د هغوی بنیاد په انصاف باندې دی نوم یې ځان له د تحریک انصاف ایښی خو نن د عدالتونو مخامخ نه پیش کېږي. او پرون خو که تاسو تقریر اورېدلي نو ډېر عجیبه دغه و چې پرون په تقریر کې دا وی چې یاره ما ولې عدالتونو ته پیښیله راغواړي هغوی ته پته نشته چې زما ژوند ته خطر ده او بل خوا ته به وی چې نه جلسې اجازت راکړئ. نو په جلسې کې دا ته خطره نشته او په عدالت په پیشه کې تا ته خطره ده. دې شي وضاحت باندې موږ پوه نه شو چې دا د کوم ځای کم منطق دی او د کم دغه لاندې دی داسې قسمه خبرې دغه کوي. نو دا په دغه حوالې سره
مونږ دا دغه کوو چې بی په کار چې د قانون هر چا لپاره یو شانتي وي او چې چا باندې یو الزام ولګي هغه ځان عدالتونو ته پیش کړي د انصاف نظام ته دې پیش کړي او ځان دې د عدالتونو نه کلیر کړي بالکل مونږ بیا هغه شانتي دغه کوو خو دا نه چې د چې خلکو خلاف کیسونه جوړول نو بیا به یې وایي چې ولې دا نه پیش کېږي او ولې دا نه دغه کېږي او اوس چې د خلاف کیس جوړ شوی دی نو دوی ورته وایي چې دا د ځنګل قانون دی او رول اف لا چې دا نه ده چې زه د عدالت مخامخ پیش شم د رول اف لا خو چې مونږ څومره اورېدلي وو څومره مونږ دغه کړی دی هغه دا دی چې بی په چا باندې الزام ولګي عدالت یې روغواړي هغه به د عدالت مخامخ په ځان پیش کوي به او د هغې مثالونه وزیر اعظمانو پیش کړي دي چې هغوی په طور وزیر اعظم تللي دي او پیش شوي دي نو دې په کوم حوالې سره دغه کوي چې یاره د عدالتونو نه ځان مبرا ګړي او د هغې نه ځان یو دغه طرف ته ګړي دې سره سره زه دا ګڼم چې ملک ته ډېر د معاشي بحران نه تېرېږي مشکل حالات نه تېرېږي په دې باندې مونږ پوهېږو چې د آی ایم ایف شرایط هم سخت دي په دې باندې مونږ پوهېږو چې قرضې هم ډېرې زیاتې شوي دي او دې کې غلطۍ که وګورئ نو د ډېرو حکومتونو غلطۍ به وي خو خاص کر په تېر حکومت کې ټولو کې زیاته قرضه واخیستلی شوه او د هغې په نتیجه کې دا حالات جوړ شوي دي خو دې موجوده حکومت ته مونږ دا ویل غواړو چې د دې حل دا نه دی چې تاسو ټول بوج په خلکو باندې واچوئ د هغې اول پکار دا ده چې تاسو حکومتي سطح باندې خپل اخراجات راکم کړئ کابینې تعداد دې کم کړی شي وفاقي کابینه ولې د 72 او 73 او 80 کسانو ته ورسېده دا پکار چې دا دې راکم کړی شي بیا زمونږ چې کم افسرشاهي ده د هغوی چې کم تاسو دغه وګورئ دا زما خیال په دنیا په یو ملک کې هم داسې دغه نشته چې کمیشنر به نو 100 ګاډي به ورته ولاړي په 10 کنالو بنګلو کې به اوسي دغه شانتې نور افسران چې دي د هغوی هر چا خپل یو دغه دی لکونو په تعداد کې تنخواګانې مخلي او بیا ورسره نور مفاد اوچتوي دا د یو غریب ملک چې دی د هغې بیروکراسي او د هغې دغه چې دی د هغې سره دا نه ځایږي نن که موږ دا غواړو چې دا ملک صحیح معنو کې روان شي دا ملک ترقي وکړي نو بیا به دا خرچې چې دي دا شا خرچیان شي دا به کمول غواړي دې طرف ته به دغه کول غواړي په دې کې به جوډیشن چې دی هغه به مخپله حصه اچوي دې کې به فوج به مخپله حصه اچوي دې کې به هره اداره چې ده هغه به خپله حصه اچوي د هغې نه پس ته پکار شي قوم ته ویلی شي چې یاره تاسو بیا اوس په دې کې قرباني ورکړئ نو بیا هم خلک چې دی په دې باندې دغه کېږي نو مونږ دا وفاقي حکومت ته دغه دی چې تاسو پخپله خپل خرچې مخکې کم کړئ او دا یو مثال قایم کړئ د هغې نه پس ته بیا دا نور دغه به کوو دې سره سره چونکې روژه را روان ده ورځ دوه پس ته روژه ده بدقسمتی نه کله چې روژه راشي اسم ګراني ده بیا چې روژه را نږدې شي نو قیمتونو کې نور هم اضافه وشي هغه پرایس کنټرول میکانیزم چې دی هغې باندې اډو بالکل عمل نه کېږي دې لپاره څه داسې طریقې کار پکار دی چې په دې باندې پوره چک وساتلی شي او په دې کې منافع خور چې دی هغوی دې فایده اوچته نه کړي دې حالاتو نه ځکه چې دې روژې کې کم از کم پکار چې غریبانانو ته په کم قیمتونو باندې څیزونه میلو شي چې دا روژه خو ښه لږ په ارام هغوی تېره کړي ورسره یو طرف ته مونږ وایو چې زرعي ملک دی بل خواته هلته کې د وړو کرایسس دی دا دواړه یو ځای نشي دغه کېدی په زرعي ملک کې د وړو کرایسس دغه د دې دا مطلب چې کم نه کم ځای کې د پالیسۍ کې غلطي ده بطور یو زرعي ملک چې مونږ غنم هم بهر نه راغواړو چیني هم نه بهر نه راغواړو نو دا زما خیال د دې نه پته لګي چې پالیسۍ غلطي دي دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی بیا خاص کر دا وړو کم تقسیم کار چې دی دا هم شفاف نه دی ټیک نه دی د هغې نه نور مشکلاتو کې اضافه شوې ده دا کم طریقې سره چې دا تقسیم کار والا شی شروع شو
په هغې کې سیاسي عنصر هم شامل شو او په هغې کې د هغې د وجې نه خلکو ته نور هم تکلیف کې اضافه شوې ده. دې له داسې میکانیزم پکار دی چې هر چاته په اسانه اوړه بلاویږي او دا تکلیف چې دې کې کمې راوستلو ضرورت دی. دا صوبایي حکومت ته موږ درخواست کوو چې دې طرف ته توجه ورکړي او دا د هغوی اولین ذموارو کې راځي چې دې خوا ته دوی توجه ورکړي. چونکې سیف شاه خان هم لوکل ګورنمنټ سره تعلق ساتي، بلدیاتي اداره ده، مخامخ هم راته نور ناظمان هم ناست دي. ډېر یو عجیبه خبره ده چې کال نه زیاتو شو الیکشن شوی دی، اختیارات اوسه پورې ورنه کړی شو، ترقیاتي فنډ ورنه کړی شو. زه په دې حیران یم چې دې تحریک انصاف په دا دعوه کوله چې مونږ د بلدیاتي نظام راوستلو او داسې نظام هم راوستلو. دا دې لپاره هم راوستلو چې دا خلک بس همداسې ناست دي. هغه کم چې ګراس روټس لیول باندې د اختیار ورکولو خبره وه هغه شانتې سر ته ونه رسېده. او دا نه صرف د آئین خلاف ورزي ده بلکې دا د سپریم کورټ د ججمنټس هم خلاف ورزي ده. مونږ دا مطالبه کوو چې زر ته زره چې کم په قانون کې دوی ته کم اختیارات ویلي شوي دي، کم فنډز ویلي شوي دي، هغه د فوراً دوی له ورکړی شي، بلکې کوشش دا وشي چې نور هم اختیار دوی له ورکړی شي، ځکه چې دا د ورکوټې سطح باندې د کلو په سطح باندې د خلکو مسایلو حل کولو لومړنۍ ذریعه ده. نو چې دا څومره مضبوطه وي هغې بهتر طریقې سره به د خلکو خدمت کیدی شي. نو په دغې حوالې سره موږ د پریس کانفرنس په وساطت سره دا مطالبه کوو چې د لوکل ګورنمنټ کم زمونږ دغه دي چې هغوی له پوره اختیار دی ورکړی شي. زه اخره کې یو ځل بیا سیف شاه خان او د هغوی د خاندان، د هغوی د مشرانو، د هغوی د کورنۍ ډېر زیات مشکور یم. د هغوی د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم. د هغې ملګرو چې چا په دې کې د رابطو ذریعه جوړ شو، د پل کردار ادا کړی، د هغې ملګرو ډېر زیات مشکور یم. او انشاءالله دا تمه لرمه چې سیف شاه خان به نن نه د قومي وطن پارټۍ د پرمختګ لپاره خپل هلې ځلې شروع کوي او انشاءالله دې سره به پارټۍ ته ډېر تقویت ملاویږي. یو ځل بیا ستاسو ټولو هم ډېر زیات مننه چې تاسو راغلی او په دې لنډ تنګ وخت کې په دې پریس کانفرنس کې شریک شوې. ډېره مهرباني، ډېره مننه.